د محرم میاشت شروع ده په دې کې یو دی 10 محرم چې هغې ته یوم عاشوره ویلی شي. په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی ډېر ښکلي ښکلي کارونه کړي دي. یو دا دی چې په دې یوم عاشوره باندې چې کوم 10 محرم دی په دې باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړی. الله تبارک وتعالی چې آدم علیه السلام بالکل برابر کو هغه کوم ورځ وه هغه 10 محرم. بیا په دکې 10 محرم باندې په دې یوم عاشوره باندې الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام جنت ته داخل کړی او بیا دکې رنګې په دغه یوم عاشوره په دې 10 محرم باندې آدم علیه السلام د جنت نه ایستلی شوی دی. اوس به ته وایې چې مولي صاحب د آدم علیه السلام پیدایش خو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. چې آدم علیه السلام نه وی نو نن به موږ هم نه وو. د آدم علیه السلام جنت ته تلو یقینا د خوشحالۍ خبره ده. خو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د کوم طرفه د خوشحالۍ شو چې ته وایې ډېر د خوشحالۍ کارونه پکې الله کړي. نو د آدم علیه السلام د جنت نه راوتل د خوشحالۍ خبره ده. څه خبره ده؟ د خوشحالۍ. ځکه کو آدم علیه السلام د جنت نه وی راوتی خو صرف آدم علیه السلام او حوا بیبي به صرف په جنت او چې کله هغې د جنت نه راویستلی شو نو د آدم علیه السلام اولاد پیدا شو. ځکه په جنت کې خو اولاد نه پیدا کېده خو د توالد د تناسل ځای نه دی. نو په ځمکه کې تی اولاد پیدا شو نو تر قیامته پورې به څومره مسلمانان پیدا کېږي چاته اړو حساب نه دی معلوم. نو په قیامت په ورځ به دا دومره انسانان بیا جنت ته ځي. دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده؟ لاوله صرف په جنت کې آدم علیه السلام و او اوس په ارباو خلک جنت ته ځي. ارباو خلک په جنت. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه راویستی شو نو کومه ورځ وه؟ یوم عاشوره 10 محرم. بل په دې ورځ باندې په دې 10 محرم باندې الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام ته د طوفان نه نجات ورکړی دی. کله چې د نوح علیه السلام خبره امت ونه منله نو نوح علیه السلام بددعا وکړه. نو اسمان خپلې اوبه راخلاصې کړې او ځمکې خپلې اوبه راخلاصې کړې. 6 میاشتې تمامه دنیا د اوبو ډکه وه. ټوله دنیا 6 میاشتې په دې باندې اوبه ولاړې په تمامه ځمکه. دا بوټي موټي دام څخه شو خراب شو حتی در دې پورې چې بیت الله شریف هم ورتاو شو پکې. خو دوباره بیا ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی چې جبرئیل علیه السلام راغی وی ابراهیم بیلچه او سخسور راواله دا ځایونه کن هغه کنستل جو د بیت الله شریف بنیادونه ښکاره شو. بنیادونه هغه زاړه دي خو آبادۍ پې بیا ابراهیم علیه السلام وکړو. دا په طوفان نوح کې ورتاو شوی او په خاورو کې پټ شوی. په تمامه دنیا باندې طوفان راغی ټوله دنیا د اوبو ډکه شوه. 6 میاشتې اوبه په دې ولاړې وې. نوح علیه السلام کشتۍ رخ کړې وه د پاره د تخم د هر شي نه ځان سره کشتۍ ته اچولي وو او 80 تنه پکې انسانان وو په ټول په مخ د ځمکه صرف دغه 80 تنه مسلمانان. 9.5 سوه کاله تبلیغ کړی نوح علیه السلام خو مسلمانان شوي څو تنه وو؟ صرف 80 کسان. دا یې ځان سره کشتۍ ته خېجولي. نو 6 میاشتې نوح علیه السلام په کشتۍ کې ګرځېدو. نو 6 میاشتې بعد الله تبارک وتعالی ځمکې ته وی ای ځمکې خپلې اوبه راوکاږه خپلې اوبه وچېکه. نو ځمکې ځان ته اوبه راوکاږه. اسمان ته وی ته اوبه بندې که اسمان اوبه بندې کړې. نو د نوح علیه السلام کشتۍ ورو ورو کېناسته
نو چې کوم ځای کېناست هغې ته د جودي غر ویلی شي قرآن کې الله ذکر کړی دی د نوح علیه السلام کشتي د جودي غر د پاسه ودرېده نو دغه کومه ورځ وه دا 10 محرم یوم عاشوره وه نوح علیه السلام ته الله نجات هم په دې یوم عاشوره په ورځ باندې ورکړی دارنګې نمرودیانو ابراهیم علیه السلام ورته وغورځو چې ویسیزي خو ابراهیم علیه السلام ته الله نجات ورکو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای وره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه خو دومره یخ شه چې د یخنۍ نه خراب نه کې سلامتیا واله پې جوړ شه نو په ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلې ګلزار شو چې کومه ورځ باندې د اور نه راوته نو هغه ورځ 10 محرم 10 محرم یوم عاشوره ابراهیم علیه السلام ته نجات په څه ورځ میلاو شوی دی د یوم عاشوري په ورځ میلاو شوی دارنګې موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته چې الله نجات ورکړی نو هغه هم د یوم عاشوره په ورځ ورته میلاو شوی بني اسرائیل فرعون ډیر زیات تنگ کړلو بس بني اسرائیل صلاح وکړه چې مصر پریږدو زو خو زورور د خپل غلامان یې جوړ کړي د ده نه به څنګه وځو بانه یې وکړله وی موږ واده له ځو چېرته ځو واده له نو او د پاره د دې چې د دوی را باندې باور راشي یقین راشي کالي مالي تیم را واغستل ځکه قبطیان خو مالدار خلک او بني اسرائیل غریبانان نوکرانو نو خلک چې اکثر دا زنانه چې چا کره واده له ځینې وایي خورې دا میل دې راکړه چې واچوم بیا راشم در به در لکمه داسې کوي که نه کوي نو غریبانان اکثر د مالدارو نه کالي راځي نو بني اسرائیلو کالي د قبطیانو نه راواغستې وي چې یقین را باندې وکړي چې او رښتیا واده له ځي نو د شپې ووتل نو تله نو فرعون ته پته ولګېده وی هغه خو د سیل مې وتي دي خو دا سیل مې وتي دي دا خو یې مونږ داسې پرېښودو نو چې دوی رانه لاړو دا بېګارونه به راله څوک کوي دا خو زمونږ نوکران خلک نو دا بېګارونه به څوک کوي وی اله ځئ پسې نیسئ نو خپل پوجونه یې پسې ورپسې کړو نو تله موسی علیه السلام ورسره دی نو مخې ته دریاب راغی بني اسرائیلو ورته وي مخې ته دریاب دی او شاته فرعون دی د هغې لښکر دي اوس په څه کېږي مونږ خو ګیر شو قرآن د هغې ذکر کړی دی موسی علیه السلام ورته وفرمایل وی زما سره زما رب شته دی زما سره زما رب الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی د امسا په دې دریاب باندې ووخه نو چې امسا یې دریاب له راواچوله نو په دریاب کې 12 لارې جوړې شوې ځکه بني اسرائیل 12 خاندان وو ځکه چې د یعقوب علیه السلام څو زامن وو 12 زامن وو که یو پکې یوسف علیه السلام یو پکې بنیامین او هیر در نه دي سوره یوسف کې موږ ویلي وو که نه نو د یوسف علیه السلام 12 زامن وو د هر زوی نه ځان نه خاندان رخ شوی نو بني اسرائیل 12 خاندان وو خو داسې کسانو چې د یو بل سره به یې نه لګېدل خاندانونو به نه لګېدل نو په دریاب 12 لارې جوړې شوې وی ځئ هر یو قبیله په یو لار باندې ځئ نو چې بني اسرائیل په دریاب روان شو نو فرعون پسې هم ورودانګل نو چې منځ ته ورسېدو الله پې چپې را خوشې کړې نو برباد یې کړو خلک تباه یې کړو سره د قومه نو په کومه ورځ چې فرعون هلاک شو او موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړو هغه هم یوم عاشوره وه 10 محرم هغه هم څه 10 محرم نو غرض مې دا چې ډېر ښکلي واقعات پکې راغلي دي یوه خبره پکې ډېره افسوسناک او د خفګان راغلې ده چې هغه د نبي علیه السلام خاندان په دې ورځ باندې شهید شوی دی د کربلا په میدان کې دغه ورځ ډېره د خفګان وه خو د ژوندو دپاره د خفګان وه او د مړو دپاره خو د خوشحالۍ وه هغه خو ټول شهیدان هغه ټول شهیدان شو حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل خاندان په دې 10 محرم باندې شهید شوی په یوم عاشوره په ورځ نو دغه ورځ دغه خبره پکې ډېره د درد او د خفګان ده د هغې دپاره خو د خوشحالۍ ده جنتونو ته لاړو خوشحالو له لاړو خاندان ته غم پاتې شو ځکه ډېر ښکلي خلک ترېنه شهیدان شو
دغه یو ورځ پکې دغه یو واقعه پکې د خفګان راغلی ده. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو نو یهودو په دې ورځ باندې روژه نیولې وه، دې 10 محرم باندې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته نه تپوس کوي تاسو دا روژه په دې ورځ باندې ولې نیسئ؟ نو دې باندې موږ دا روژه ځکه نیسو چې په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالی موسی علیه الصلاة والسلام ته نجات ورکړی و د فرعون. نو موږ به طور شکرانه په دې ورځ باندې روژه نیسو چې زموږ پیغمبر ته په دې ورځ باندې نجات میلاو شوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د موسی علیه الصلاة والسلام په نجات باندې موږ له زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده. پکار ده چې موږ هم شکرانه روژه ونیسو، موږ له پې زیاته خوشحالي ستاسو نه پکار ده. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو هم په دې 10 محرم باندې څه ونیسئ؟ روژه ونیسئ. خو بیا را روان کال نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی را روان کال کو الله ماله ژوند راکو که نه نو زه به 2 روژې نیسم. یهود خو صرف 10 محرم نیسي که نه، یوه روژه نیسي. وی موږ به 2 نیسو، هم به د موسی علیه الصلاة والسلام په نجات باندې شکرانه ادا کو او هم به د یهودو خلاف وکړو، ځکه یهود چې دي دوی یوه روژه نیسي او موږ به 2 نیسو. نو 2 روژې نیول دا مستحب طریقه ده، یا 9 محرم او 10 محرم، یا 10 محرم او 11 محرم. روژې به څو نیسي؟ 2 به نیسي. یوه روژه نیول مکروه دي چې صرف 10 محرم ونیسي، ځکه دا د یهودو سره مشابهت دی. نو 2 روژې به نیسي، ډېر زیات ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی په د 2 کالو ګناهونه معاف کوي. د 2 کالو ګناهونه په دې روژه باندې الله تبارک وتعالی معاف کوي، د تیر شوي یو کال او د را روان یو کال. خو د ګناهونو نه صغیره ګناهونه مراد دي، واړه ګناهونه، ځکه غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. او یوازې د عاشورې د ورځې د روژې فضیلت نه دی په دې میاشت کې، دا ټوله میاشت د محرم دا ټوله میاشت د دې روژې فضیلت لري، ثواب لري. که یو سړي نه 10 محرم فوت شو پکار خو دا ده چې ونیسي، نو په دې میاشت کې د 80 روژې ونیسي، ډېر زیات ثواب لري. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د رمضان المبارک د روژو نه وروستو بهترینې روژې چې دي هغه د محرم د میاشتې روژې دي، غوره روژې د محرم د میاشتې. بلکې یو روایت کې راځي وی د محرم د میاشتې یوه روژه دومره ثواب لري لکه په 80 ورځو کې چې 30 روژې ونیسي، 30 نفلي روژې ونیسي. نو د یوم عاشورې د روژې ډېر زیات فضیلت دی. پکار دا ده چې خامخا ونیسئ. خو څو روژې به نیسئ؟ 2 روژې ونیسئ، 9 محرم 10 محرم. او که په 9 محرم چا نه ونیولې نو 10 محرم او 11 محرم دا 2 روژې دي ونیسي، ډېر زیات ثواب لري، د 2 کالو د روژو ثواب لري. او د دې نه علاوه اسیم په دې میاشت کې روژې نیول زیات ثواب لري. د دې میاشتې د هرې ورځې روژه دومره ثواب لري لکه په عام ورځو کې چې ته 100 روژې ونیسي، 30 روژې ونیسي، دومره زیات ثواب لري. د کربلا واقعه چې په کوم وخت کې کېده، په دغه وخت کې حکومت د یزید و، او دا یزید زوی د معاویه رضی الله تعالی عنه دی. او معاویه رضی الله تعالی عنه د لوی شان صحابي دی، کاتب الوحی دی. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې چې به وحی نازلېدله نو د دې قرآن د دې وحی لیکونکي څه صحابه کرام مقرر کړی شو. په هغې صحابه کرامو کې یو معاویه رضی الله تعالی عنه هم و چې ده به دا قرآن لیکو، وحی به یې لیکله. اگر چې پلار یې صحابي و خو دا زوی داسې صحیح سړی نه و. زه په هغې خلکو باندې تعجب کومه چې هغې د حسین رضی الله تعالی عنه په مقابله کې د یزید فضایل بیانوي. چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام نوسې، چېرته د اهل بیتو نه یو ګلاب، او د هغه په مقابل کې بیا د یزید فضایل بیانول، دا یقینا ظلم دی.
نو په دغه وخت کې د یزید حکومت و او دا حکومت په زور باندې اغسته و او ظلم به په هر چا کو، هر سړی به راته بیعت په ورسره کو د یاري د وجې نه، چا به بیعت نه کو وجې به. نو خلک په دې مجبوره کړو چې راشئ ما بادشاه تسلیم کړئ او زما سره بیعت وکړئ. نمبر د حسین رضی الله تعالی عنہ راغی، هغه پسې سوال جواب ولیږل. حسین ته ووایه چې راشي او د یزید په لاس باندې بیعت وکړي او د خپل امیر تسلیم کړي، خپل بادشاهي تسلیم کړي. حسین رضی الله تعالی عنہ د بیعت نه انکار وکړو او دا انکار یې ولې کو؟ دا بیعت څه ګران کار نه و. حسین رضی الله تعالی فرمایلو دا بیعت څه ګران نه دی، زه به د یزید سره وکم بیعت. خو یزید هغه شریعت مات کړی، هغه قانون یې مات کړی دی، کم قانون او کم شریعت چې زما په بابا باندې نازل شوی، کم چې زمونږ په خاندان او زمونږ په کور کې راغلی دی، هغه شریعت د نافذ کړی دی. نو که دغه شریعت دغه قانون د نافذ کو، نو زه به د یزید په لاس باندې بیعت وکم، زه به یې غلام شمه. خو ده هغه قانون مات کړی دی، هغه کم څیزونه چې زما په پیغمبر باندې حرام شوي وو، کم څیزونه چې زما پیغمبر حرام ګرځولي وو، هغه ده په خپل قانون کې حلال ګرځولي دي. زما د بابا په شریعت کې شراب حرام وو، د په خپل قانون کې شراب حلال ګرځولي. زما د بابا په قانون کې زنا نه وه، د په حکومت کې زنا کیږي. زما د بابا په قانون کې ظلم نه و، د په حکومت کې ظلم کیږي. د دې وجې نه زه د یزید سره بیعت کولو ته تیار نه یم. نو دا جنگ شوی په څه باندې دی؟ دې باندې لږ سوچ وکړه. جنگ شوی په دې باندې دی چې حسین رضی الله تعالی فرمایلي زه هغې قانون ته نه یم تیار، کوم قانون چې د قرآن او د حدیث خلاف، هغه قانون نه منم. شوی جنگ په دې دی. فلسفه د کربلا دا ده چې حسین رضی الله تعالی فرمایلي هغه قانون نه منم، کوم قانون چې د الله د قانون نه بغاوت کوي. مونږ په دې باندې نه سنیانو سوچ کړی دی او نه پې شیعګانو سوچ کړی دی. شیعګان خو چې 10 محرم شروع شي تورې جامې واغونده او بس ځان ته سپېړه ونیسه او ماتم کوه او هله 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 بس دغه کوه. د کربلا د واقع نه مونږ ته دا پاتې شوي دي چې کله د محرم یا شروع شي ته جړاګانې کوه، ویرونه کوه او تورې جامې واغونده او سینه ډبوه. دا د کربلا د واقع نه مونږ ته پاتې شوي دي، دا یې مونږ ته ښودلي دي. یا سنیان به څه وکړي د محرم په میاشت کې؟ منګي به راوالي او قبرستان ته به ځي او په قبرونو به اوبه اچوي، په قبرونو باندې اوبه اچوه. دا د کربلا واقعي تا ته پرېښي دي. یا اوبه تقسیموه او دیګونه پخوه، دا د کربلا واقعي سبق دی. عجیبه خلک یو ښه، منګی راواله او په قبر باندې اوبه واړوه. لکه دا پې ولې اړئ؟ ځکه چې په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو. په کربلا کې زمونږ امامان تږي شهیدان شوي وو، نو مونږ ځکه په قبرونو باندې اوبه اړو. د امامان په کربلا کې تږي شهیدان شوي دي او ته دلته د بنیر په مقبرو کې په قبرونو اوبه اړئ. نو یو خو دا خبره چې دا اوبه هغوی ته رسي. ته سوچ پکار دی، لږ فکر خو پکار دی که نه؟ دا په خپل قبر اوبه واړولې نسي چلو شو، دا هغې ته ورسېدي. یا دا اوبه دې مړي ته ښکته رسي، بس جام راواله په یو قبر کې اړوه، په بل کې اړوه. دا ولې؟ کربلا کې امامان تږي شهیدان شي. دا جهالت دی، جهالت. دې د شریعت سره هېڅ تعلق نشته، تر ځان نه جوړې شوې خبرې. د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې سینې ډبوه او تورې جامې واغونده. د کربلا واقع مونږ ته دا سبق نه دی پرېښی چې په قبرونو باندې اوبه اړوه او ښځې پکې کورونو کې کیرونه پخوي او چاولې پخوي. دا مونږ ته پرېښي نه. د کربلا واقع مونږ ته دا پرېښي دي چې د الله د قانون نه کوم څیز بغاوت کوي هغه مه منه.
د ظلم خلاف ودرېږه، ظالم ته مخامخ ودرېږه. دا موږ ته د کربلا د واقعې نه معلومیږي. حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه د یزید سره بیعت نشم کولی، ځکه د زما د بابا قانون مات کړی، کوم شریعت چې زما بابا راوړی هغې نه د انکار کړی. یزید ورته بیا جنگ ته تیار شه، جنگ ته تیار شه. کوفی والا ورته وویل وی ته کوفی ته راشه، موږ د ټول ملګري یو. حسین رضی الله تعالی عنہ کوفی ته وغوښتو. دغې علاقې د کوفې چې کوم ګورنر و د هغه نوم ابن زیاد و چې مشهور په ابن مرجانه و. په لاس باندې بیعت وکړي، وی نه کومه، وی بیا به جنگ ته تیاریږي. حسین رضی الله تعالی فرمایل وی جنگ ته تیار یم، ګناه نشم کولی، خو دومره کولی شم چې ځان شهید کولی شم، خو ګناه نشم کولی. حسین رضی الله تعالی چې خیمې ټک والی او ابن زیاد جنگ ته سر وتړو او ځان حملې ته تیار کو، نو کوفی والا ټول د حسین رضی الله تعالی نه واپس شو، ټول ته وتښتېدل. اول یې راغوښتي وو او چې کله جنگ جوړېدو، حالات جنگ ته ورسېدل، کوفی والا ته ټول ورستي شو. حسین رضی الله تعالی صرف د خپل خاندان سره د 2 کسانو سره پرېښود، 2 کسانو، دا ټول د نبی علیه السلام د خاندان خلک، دوی پاتې شو. حسین رضی الله تعالی فرمایل اوس یا شهادت ته او یا دغه ظالم ته غاړه کېښودل دي، یا دغه د ګناه قانون قبلول دي. وی نشم کولی، ځان شهید کولی شم، خپل خاندان شهید کولی شم، خو د ګناه په کار کې حصه نشم اخیستی. په هر حال خیمې ټک والی شوې، جنگ شروع شو. د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان به یو کس تو شهید کېده به او واپس شهید به خیمو خواته راوړو. اوبه پې بندې شوې، د دریاب اوبه یې پې بندې کړې، تږي وو. هغه لویه واقعه ده، ما بیان کړې ده، خو زه ته صرف پس منظر بیانوم. یو د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان کس به تو شهید کېده به واپس په راوستی شو. په دغې ورځو کې د شاه قاسم کویدن شوي و، خو واده یې نه و شوی. او حسین رضی الله تعالی عنہ کتل چې دا د نبی علیه السلام چې څومره خاندان دی دا به اوس ټول شهید کېږي، او د شاه قاسم خو کویدن شوي، خو واده یې نه دی شوی. نو راشه د مرګ نه د شهادت نه ورله مخکې دا واده م وکړه. اوس ګوره خیمې ټکوالی شوي دي او مخې ته د نبي علیه السلام د خاندان شهیدان پراته دي، د هغوی کټ شوي سرونه پراته دي. حسین رضی الله تعالی فرمایل وی دا واده کول هم سنت دي، راځئ چې دا سنت په دې ټیم کې ژوندي کړو، راځئ چې دا په دې ټیم کې ژوندي کړو. نو شاه قاسم په یو خیمه کې دی او کور والی په بله خیمه کې ده، او واده یې وشو، خپلې د ده خیمې ته یې راوستل. او چې راوستن نو ناویانو له خلک نکریز ږدي که نه، نو حسین رضی الله تعالی فرمایل د نبی صلات وسلام د خاندان چې کومې وینې دي، د شهیدانو چې کومې وینې دي، دا ورته په منګولو باندې ولګول. نکریزه خو دلته نشته، خو د جنګ میدان دی، نکریزه شته دی نه. وی د شهیدانو وینې دي، خو لاس سور کول غواړي، نو وی د ناوې لاسونه په وینو باندې سره کوي. نو د شاه قاسم د ناوې لاسونه د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان په وینو باندې سره کړی شو، او شاه قاسم له یې ناوې راوسته. لومبۍ شپه ده، شاه قاسم د خپلې ناوې سره دی په خیمه کې، د بار نه ورته اواز وشو، وی شاه قاسم د جنګ خو ستا نمبر دی، یو تن وځي او شهید کېږي، خو ستا نمبر دی جنګ ته د وتلو. شاه قاسم اسلحه واچوله، دکه شانتې بیبي پرېښوده، بیبي ورسره سلام یې وکړو، په ژړا شوه، ورته رخصت یې کړو. او چې شاه قاسم لاړ، جنګېده لږ ټایم تېر نه و چې د هغه کټ شوی سر د هغه خیمې مخې ته کېښودل شو. ناوې راوړه، د خپل خاوند هغه کټ شوی سر یې راواغېستو، په لاسونو کې ونیو. دومره ظلم شوی، دومره حد درجې ظلم شوی. په دې کې د علي اکبر نمبر راغی، आवाज ورته وشو، حسین رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړو، علي اکبر ستا نمبر دی د جنگ. علماء لیکلي دي وی علي اکبر ته الله تبارک وتعالی ډېر عجیبه حسن ورکړی و.
انتهایی حسن ورته ورکړی و. د جنگ چې کوم میدان و پای کې به ټول خلک د ده د حسن په تماشه باندې. علي اکبر اسلحه واچوله، توره یې راواغسته او میدان ته ووتو. جنګېدو حتی در دې پورې چې د علي اکبر نم هغې ظالمانو سر ووه. هغه ښایسته حسن، هغه کټ شوي سر هغه راوړی شو د نبي علیه السلام د خاندان د خیمو مخې ته کېږدو. د حسین رضی الله تعالی نمبر راغی 10 محرم او اوس د حسین رضی الله تعالی د جنگ نمبر دی، اخر کې دی پاتې شو. چې کله دې جنگ ته روانېدو نو د یوې خیمې نه ورته آواز وشو، وی حسینه ته خو جنگ ته وځې خو یو ماشوم پیدا شوی هغه ته احزان کول غواړي. خیمه کې یو ماشوم پیدا شوی بانګ ورته ویل غواړي. نو حسین رضی الله تعالی راولې ما ته چې زه ورته اذان وکړم. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم راوړل شو، هغه په خپلو لاسو کې داسې واغست او اذان یې ورته شروع کو. نو چې اذان یې کو په دې دوران کې یو غشی راغی د ماشوم په د مرۍ په د یو طرف ولګېد او بل طرف د هغه په غېږه کې هغه ماشوم شهید شو. د مرۍ نه یې د وینو داسې دارې شروع کړې. نو حسین رضی الله تعالی ماشوم داسې کېښودو او د هغه د هغې وینو نه یې لپه راډکه کړه او داسې اسمان ته یې وچانګلې او د سترګو نه یې اوښکې وبهېدې. وی الله د نبي علیه السلام د خاندان هغه اخري ماشوم چې نن پیدا شو هغه مې ستا په نوم باندې قربان په الله، هغه هم نن قربان شو. الله ای د قدرت مالکه، ای د کائنات مالکه، وګوره هغه یې راته شهید، هغه ماشوم شهید شو. او حسین رضی الله تعالی په خپله توره راواغسته ووت، میدان ته ووت جنګ کوي. چې کله دی په دې کافرو دې تورو په منځ کې راګیر شو که نه، نو خور یې تماشه کوله زینب رضی الله تعالی عنها، دې تماشه کوله د خیمې په یو چوت کې دې تماشه کوله چې زما ورور جنګ ته وتی دی. چې کله دی د تورو په دې منځ کې راګیر شو دا کافر ته تاو شو، نو دا ناڅاپي د خیمې نه وارخطا راووت او چغه یې وواله. چې چغه یې وواله او د حسین رضی الله تعالی په خور نظر شو، نو د هغې تورو نه یې د کافرو نه په چل کې ځان راویست او چې راغی زینب رضی الله تعالی ته ځان راورسو، د لاسه یې ونیوه او خیمې ته یې راوسته او تقریر یې ورته شروع کړو. وی خور یوه خبره زما واوره، خو ته په خپل اختیار باندې نامحرم سړي ولیدې او په تا باندې د پردي سړي نظر پرېوته او دا ستا په اختیار کې و، نو الله ته به یې ګوره ته جواب ورکوې زه ذمهوار نه یم. ترې خیمې نه ولې بار ته راوتې؟ ځکه علماو لیکلي دي وایي زینب رضی الله تعالی ته الله عجیبه حسن ورکړی. دا د حسین رضی الله تعالی خور ده، د علي رضی الله تعالی لور ده. وایي په دې باندې عجیبه حسن پروت، عجیبه حسن پې پروت. نو حسین رضی الله تعالی ته وفرمایل وی خورې کو د نامحرم نظر در باندې پرېوتو او دا ستا په اختیار کې وه، نو په ورځې د آخرت به خپل جواب په خپله ورکړي. دې حالت ته وګورئ ښه، د کربلا د واقعې نه موږ ته څه معلومیږي؟ دې حالت ته وګوره، د نبي علیه السلام د خاندان سرونه پراته دي، په مړو باندې په شهیدانو باندې جړا کوونکي صرف یوه زینب پاتې شوې ده. حسین رضی الله تعالی د کافرو په منځ کې ګیر دی، خو بیا ورته حسین رضی الله تعالی فرمایي خورې پرده وکړه، بې پرده راته نشي ګورئ. نن موږ چې کوم ماتمونه کوو، نو زنانه به تورې کپړې اچولي او تیز میکپ به یې کړی او تنګې تروشي جامې به یې اغوستي او دا به روانه وي او سینه به ډبوي او زه ماتم کومه. تورې جامې به یې اغوستې او ورسره میکپ به یې کړی ښه تیز او دا څه کوي؟ ماتم کوي. کربلا واقعي موږ ته دا پرېښي دي؟ د کربلا واقعي نه موږ ته دا سبق میراو شوی دی؟ زینب رضی الله تعالی بیا خپلې خیمې ته تللې ده، خو بار ته نه ده راوتې بیا، حتی در دې پورې چې د حسین رضی الله تعالی عنه هم شهید شو. او چې کله دی شهید شو، الله بعضې علماو لیکلي دي دومره ظالمانو چې د حسین رضی الله تعالی دا سر یې په یو مزي کې واچو
او د زین العابدین غاړې ته یې ور واچو او داسې روان کړي دي. چې کله هلته ورسېدل د نبي علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه دي او شهیدان سرونه دي. نو چې کله دا د یزید دربار ته ورسېدل نو یزید وی د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه ما ته مخې ته راپېښ کړي، دوی ما ته مخې ته پېښ کړي. نو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان زنانه یزید ته مخامخ پېښ کړی شوې، یزید ورته وویلو خو لیدو د بغاوت انجام، زما د بادشاهۍ نه چې چا بغاوت کو نو خو لیدل څنګه چل مې ورسره وکړو. نو زینب رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل ای یزیده زه افسوس پتا باندې کومه چې میدان محشر وي او د قیامت ورځ وي او نبی علیه الصلاة والسلام ته تپېښ شي او نبی علیه الصلاة والسلام درنه د دې خپلو بچو تپوس وکړي چې ته به څه جواب ورکوې. زه حیرانه په دې ما چې ته به په میدان محشر کې زمونږ بابا ته څه جواب ورکوې چې ما حسین ولې شهید کړی. نو دومره د درد او د غم وخت و که نه چې روایتو کې راځي وایي د یزید د سترګو نه اوښکې روانې شي اواز یې بند شو. حالانکې کړی هم دا کار و خو چې بیا هم دې واقعي ته یې وکتل د دې خبرې جواب ورسره نه و چې زه به نبي علیه السلام ته څه جواب ورکوم. نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو. دومره دردناکه واقعه ده، غمجنه واقعه ده. حالانکې یو طرف ته چې و هغې هم ځان ته مسلمانان وي او بل طرف ته چې و هغې هم ځان ته څه وي مسلمانان وي. یو طرف ته خو یقینا حقیقي مسلمانانو د نبي علیه الصلاة والسلام خاندانو، خو هغې بل طرف هم ځان ته مسلمانان وي د اسلام دعوه یې کوله. ته به اوس تعجب کوي چې مسلمان به مسلمان څنګه وجني، دومره ظلم به څنګه کوي. نو نن یې کوي که نه کوي؟ دا ته چې دا ټوپک راوالې او دا کم کس ولي وی زما دشمن دی، دا مسلمان یې کو کافر یې؟ دا مسلمان نه ته چې په چا ډز کوې ولي یې ولې هغه کافر دی ستا مسلمان نه دی. علماو یو واقعه لیکلې ده وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی. هلکانو تاسو ما ته لږ متوجه شه، دا خبرې مې در باندې بوج کېږي خو به نه ما ته لږ متوجه شه. هلکانو تاسو ته وامه د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي چې مړه زه خو مور او پلار له 50,000 روپۍ میاشت ورکوم نو څه وکړمه. د مور او پلار حق په پیسو باندې نه ادا کېږي. علماو یو واقعه لیکلې ده وایي یوه ښځه وه د هغې یو زوی و هغه ته یې کونتون وکړو. چې کونتون یې ورته وکړو رالوی شو نو واده یې ورله وکړو. چې واده یې وکړو نو د هلک خپلې ښځې ته په اوله شپه باندې وی ګوره زما د مور ما ته ټول ژوند وقف کړی او ما ته یې کونتون وکړو. دې ما سره ډېرې سختې تېرې کړي دي، په ما باندې د دې مور ډېر لوی حق دی، د دې به ګورې خیال ساتي. هغې ورته وي ټیک ده خو زه هم دا نیکعمله زوی یم. دا څه شی و؟ په نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خیال ساته نو دا نیکعمله دی که نه دی؟ که دا نیکعمله او ښځې ته وایي زما د مور او پلار زما د مور به خیال ساتي په ما یې ډېر حق دی. هغې وایي ټیک ده. وخت تېرېدو دې ښځې به د دغې ډېره ښکلې خبره وکړه داسې به وکړو چې حساب کتاب به وکړو بس ماله زما حق راکړه بس ته هم زما نه وزګار یې ښځه دې هم رانه وزګاره ده بس خبره به خلاصه شي. بچي ورته وی ټیک ده. ښځه ورته وایي څه دې وکړو؟ وایي بس د مور سره مې خبره وکړه. وایي د کلي نه به حساب شروع کړو. مور یې ورته وایي نن شپه به حساب شروع کړو. چې شپه شوله د ژمي یخې شپې دي او دی په دې کټ کې سملاسته او ځان ته یې دا بړستن توده کړه. چې ښه بړستن یې توده کړه که نه نو دا مور یې بار غولي ته راووته. په غولي کې یو ډرم د اوبو ډک پروت و یخې اوبه پکې وې. د هغې نه یې لوټه ډکه کړه د بچي نه یې بړستن اوچت کړه سیټ ته یې ورته اوبه واړولې. بچی نیغ په کټ کې کېناست. مور یې دا څه کوې؟ د یخ ته وګوره او تا پکې ما ته په کټ کې یخې اوبه واړولې. مور یې ورته وی بچیا شور به نه کوئ، اواز به را باندې نه اوچتئ، بدې ردې به راته نه وایي. تا راته ویلي چې حساب کتاب کړو، تا راته ویل چې څه کوو
حساب کتاب کو بچي وی ټیک ته صحیح ده دغه طرف تر نه دې طرف ته بس سملم کړه غلون طرف پرې کو جبل طرف ته سملاس چې سملاستو او د ځان ته خو دا کټ توت کو لټیم باندې د مور لاړه بیا په ډرم کې لوټه ډکه کړه نو چیرې نه بل طرف ته وته واړو ولا چې واړو ولا دې په کټ کې ناستو وی مور دا حساب کتاب دی دا انصاف دی یو طرف ته راتلون کو زبل طرف ته شو مې خیر دې دلته بس سملم اوس دلته دې راته مو واړو ولي نو دا در کوم حساب کتاب دی دا څه انصاف دی مور ته بچي غوښه د جمی یخ شپې به وي ته به زما سره ښي طرف ته ملاس وي نو تا به ما ته په کټ کې میچازې وکړي نو چې ما ته به دې میچازې وکړي ما به د ښي طرف نه راواغستې چپ طرف ته مې به راواړولي په هغه وچ ځای کې به سملاسته او زه به هغې لوند ځای ته شومه هغه لوند ځای به ما په خپله ملا د لاندې راوست بچې چې لږ ټایم به تېر نه و تا به راته هغې بل طرف ته مې میچازې وکړې نه به دې راته م لوند کو نو ما به د هغې طرف نه اوچت کړي هغه بل طرف په ما په خپلې ملا باندې وچ کړی و نو ما به ته په هغې ځای کې سملولې او کوم چې تازه به دې راته لوند کړی و په هغې کې به زه سملاستم بچیا د جمې شپه به تېره شوله ته مې لوند ځای له نه ورکولې ساره پورې به زه په لوند کټ کې ملاسته ومه بچیه چې نن شپه دې په دې لمده طلایې کې تېره کړه په دې لمده بستره کې دې تېره کړه ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي د یوې شپې به څه راکړي بچی ورته په ژړا شوې مور یې معاف کړه دا حساب کتاب تا سره نه کېږي ما معاف کړه هلکانو تاسو ته ما سړي تاسو ځان نیغ نیغ کړه چې د مور سره حساب کومه د مور سره ګوره حساب نه کېږي د پلار سره حساب نه کېږي دی وایي زه خو ورله پیسې ورکوم زه خو پلار له 50,000 روپۍ ورکوم زه هم ظالمه ته هم د پلار سره حساب کړه چې زه خو تا له 50,000 درکوم پلار ته دې ووایه پلاره زما جیب ته لاس کوه او چې څومره دې پکار دي دومره ترې وباسه او چې کله پلار ستا جیب ته لاس کو که نه او پیسې دې په خپله راواخستې او ستا یې تپوس ونه کو بر اسمان ته مخ کوه الله ستا لاک شکر دی چې پلار مې زما د جیبه بې تپوسه پیسې اخلي د الله شکر ادا کړه الله علما لیکلي وي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سوا د یو بچي نه کم بچی هغه بچی چې دی فرض مونځ وکړي که نه او دی راوګرځي او دی لاس اوچت کړي وی رب ارحمهما کما ربیاني صغیره رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه چې کم بچی د هر فرض مانځه نه وروسته 3 پیرې کوي ګویا چې دی بچي د مور او پلار حق ادا کو معنی دا ده الله زما په مور او پلار باندې رحم وکړ داسې چې څنګه په وړوکوالي زما تربیت کړی الله زما په مور او پلار داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي په ما باندې خفه شوي دي د هر فرض مانځه نه وروسته دا وظیفه کوي کومه وظیفه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه به کله کوي د فرض مونځ ده نو چې مونځ خو دې ورته ښودلی وي که نه چې مونځ خو کوي چې هغه مونځ نه کوي هغه د الله نه مني نو ستا پسې به کوم طرفه دا وظیفه وکړي نو خپل بچي د علماو ته کېنوئ چې مونځ ورته وښیي قرآن ورته وښیي احادیث ورته وښیي ما ته بله ورځ یو هلک تلیفون وکړو ټولې خبرې درته داسې نشم کولی چې ما ته کم تلیفون نه کېږي هغه نشم ویلی ما ته حیا راځي خو یو هلک راته تلیفون وکړو په ژړا شو وی مولانا صاحب مرحوم وی زه مجبوره په دې باندې یم چې زه خودکشي وکړم ځان وجنم هلکه وجه څه ده ولې وی مولانا صاحب زه چې په موبایل کې ویډیوګانې وګورم او بیا د مور سره کینم نو زه د مور هغې اندامونو ته ګورم قسم په الله کو دروغ درته وایم زه د مور هغې اندامونو ته ګورم او ما ته خواهش روچتېږي زه څه وکړم مولانا صاحب زه د خور سره کینم زه د خور هغې اندامونو ته ګورم او مولانا صاحب د خطرې خبره دا ده چې اوده شمه نو کله په خوب کې د مور سره نعوذ بالله بدکاري کوم او کله د خور سره بدکاري کوم دا ولې دا د ویښې هغه تلوسې دي بیا په خوب کې راځي راشئ علماو پاسئ د دې پلیتۍ جنګ شروع کوي د دې خلاف ستا
د بچی سره موبایل دی موبایل او دی یوازې په کمره کې ناست دی او دته یوه جنۍ مخې ته راله هغه ورته خپل اندام جدا جدا ښیي دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده مور هم ده دا کومه زنانه چې په موبایل کې وه دغه زنانه خو د ده په کور کې د خپله خور هم ده چې هغې ورته د خپل اندامونه وښودل ده چې په دې مور باندې نظر لګي د هغې سره هم دغه اندامونه دي کوم طرف ته روان یو وجاړو زما معاشره کوم طرف ته روانه ده څه به راسره کېږي الله دا بچی د خدای دپاره علماو ته ورکړئ دا علماو ته ورکړئ دا موبایل د کشرانو بچو له مه ورکوئ تباه کېږي درنه تا ته په کور کې اظهار نشي کولی الله دې زموږ د معاشرې نه دا بېحیایي ختمه کړي الله دې زما د معاشرې نه بېحیایي ختمه کړي او الله دا کوم خلک چې د پښتو په معاشره کې او د مسلمانانو په معاشره کې بېحیایي خورئ الله خونه ورته وکړي او که خونه په قسمت کې نه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړه الله مخ د ځمکه تې وزګار کړه کوم طرف ته روان یو کومې معاشره کې اوسېږو مونږ وایو په مونږ باران نه کېږي دا بچي علماو ته حواله کړئ د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي د دې بچو درله صحیح تربیت وکړي بله خبره مې پکې مولانا صاحب اورېدلې ده دا راته بله ورځ یو میډیا والی وي مولانا صاحب په دې موبایل کې یو ګیم دی په موبایل کې یو ګیم دی په هغې باندې خلک څوک پې پیسې ګټي او څوک پې بایلي ما ته پته نشته داسې ده که نه په دې موبایلو کې یو ګیم دی په هغې باندې پیسې ورکوي داسې معاشره کې یو چې اوس په موبایلو کې جواري شروع شوه دا جواری ده دا حرامه ده په موبایل کې گیم کول په هغې باندې پیسې ګټل یا بایلل حرام دي جواری ده جواری ده دا خبر یاد وساتئ خپلو بچو له موبایل یې مه ورکوئ تاسو ته پته نشته چې دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي دا په کومه ګندګۍ کې اخته دي الله بچی علماو ته ورکئ چې مور ورته مور وښي او پلار ورته پلار وښي او د دې علماو قدر کوئ الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.